خالی پر دروژې نه من راغلی ده ښه صحیح حدیث کې منع ده. ابو داود روایت ده چې لا تصوموا یوم السبت الا فی مفترض علیکم، د خالی پر دروژې منې زه مگر فرض روژه صرف نشي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یو ملګری کلیف را لېږلی دی، یو مولانا په هغه کلیپ کې مولانا ویلي چې د هفتې په ورځ به روژه نه نیولی کېږي او دا ناروا دي، دې نه منع راغلی ده. نو د الله په توفیق پر دې نه تقریبا یو واته جواب ذکر کو، خو د هغې نه مخکې چې د دې حدیث بیانولو نه د دې مولا غرض څه شی دی. غرض د ده ترې نه دا ده چې دیو د عرفې د روژې نیولو قایل نه دي. نو په دې حدیث کې خو د هفتې د ورځې نه منع راغلی ده، او سکل چې کومه عرفه راځي نو دغه عرفه د هفتې په ورځ باندې راځي. نو لہذا دیو په دې حدیث باندې سهاره اخلي او دا دلیل قایموي چې د هفتې د ورځې روژې نیول نه منع راغلی ده. او دی به د خپل کلیپ کې ویم که د دې سره چېرته موافقت وایي د عرفې د ورځې راشي لکه سکل چې راله نو دې باندې به روژه نشي نیولی. نو د دې دلیل نه دیو استدلال په دې خبره کوي چې د عرفې د ورځې روژه به نشي نیولی، ځکه سکل دا د هفتې په ورځ راځي او د هفتې د ورځې نه خو منع راغلی ده. د دې نه به د الله په توفیق سره موږ څو جوابونه ذکر کوو. اولنی جواب چې موږ ذکر کوو د دې حدیث پاک نه، دا امام ابو داود رحم الله راوړی دی دا حدیث پاک په سنن ابي داود کې په صفحه نمبر 350 په صفحه نمبر 350 کې چې رسول الله سلام فرمایي چې تاسو د هفتې په ورځ باندې روزه منیسئ. امام ابو داود رحم الله په جلد 1 او صفحه 350 کې دا حدیث نقل کی او بیا ور پسې لاندې ووي چې ابن شهاب زهري به فرمایل چې هذا حدیث حمصي، دا حدیث چې کوم دا حدیث حمصي دی، یعنی دا د حمص او د شام خلکو جوړ کړی دی، دا د رسول الله سلام حدیث نه دی. نو یو جواب خداش چې دا حدیث حمصي دی. دویم جواب دا دی چې امام مالک رحم الله فرمایي چې دا حدیث کذب دی. امام ابو داود رحم الله هم په دقه مذکوره صفحات 350 جلد 1 په سنن ابو داود کې فرمایي چې قال ابو داود وقال مالک هذا كذب. امام مالک رحم الله فرمایي چې دا روایت کذب دی، دروغ دی، دا د رسول الله سلام حدیث نه دی. نګوره دوه جواب شو، یو دا حدیث حمصي د حمص ولا جوړ کړی، یا دا حدیث دروغ دی. نو که حدیث دروغ جن شو یا حمصي شو مثال فتور باندې، نو بیا ور باندې څنګه دا خبر دي ثابتای چې دا هفتې په ورځ به روزه نه نیسي، اگر که د هفتې د ورځې سره مثال په تور باندې موافقت د عرفې د ورځې هم راشي نو بیا به هم په دغه باندې روزه نشي نیولای. نو دو جواب ترنه دا شو چې یو د حدیث حمصي، دویم دا چې دا حدیث کذب دی. امام ابو داود دا خبره چې کوم دی نقل کړی ده. بیا دې دا وی چې امام ابو داود چې دا خبره نقل کړی ده یا امام مالک صاحب دا خبره کړی ده، نو دی ذهن کار نه کړی چې دی حدیث ته حمصي ویل او کذب ورته ویل دي. نو موږ وایو چې دا دومره بے ادب خبره ده، دا ډیره خطرناک خبره کړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې امام مالک رحم الله فونشي، امام ابو داود رحم الله فونشي، ابن شهاب زهري رحمه الله فونشي. نو بیا د فلسفه صدې مسلمان ور باندې څنګه پوجول دي زمانه مولا. نو دا ډیره خطرناک او د بے ادبی خبره کړی ده. لکه امام مولا علی قاری رحمه الله په مرقات او جلد نمبر 4 او په صفحه نمبر 490 کې فرمایي چې دا خبره کول چې دا د امامانو د ځانه اسی چټی دی حدیث ته چې کوم ده نو ضعیف او کمزور او موضوعي ویل دي. نو د مبارک فرمای چې دا خبره دي ته نسبت کول ځکه نه دی خو چې لانهما امامان جلیلان فی الحديث، دا دوان لولو امامان دي، دا په حدیثو کې لوی امامان دي. نو څنګه په دې باندې خبره کې ولا یقولان ذلك الا عن ثبت وسند، دیو چې دا خبره کړې ده دوی امامانو دا به خامخا دا خبره دی بني ثابت یو سند به وسره. نو فلا يرد قولهما بالهوینا، زموږ په خواهشات سره او په خواهشات نفسي باندې دی قول نشي رد کولای. لا يلزم من عدم ذكرهما سند المنع ووقوعه ولا من قله اطلاعنا عدم علمهما به. نو د دین نه لازمي چې دی د خبره د پاره سند نه ذکر کړي او یا چې کم دی نو هغه دی اطلاع زموږ اطلاع په نشته ده په دې خبره باندې. نو زموږ د عدم اطلاع نه او د عدم ذکر کولو د سند نه لازمي چې عدم علم د دوه ایمو په دې حدیث پاک باندې. نو موږ ته د اطلاع نشته ده، موږ ته سند باندې معلوم د جرح دغه ایمو ته معلومي دی په نسبت باندې خبره ثابت شوله چې د حدیث کې څه خبره ده چې دی دوه امامانو او پرمن مولا علی قری فرمای فتقلید اولى لمن ليس له اهلیت التحقیق. نو
تقلید د دوه امامانو وکا څوک چې اهل تحقیق نه نو ته اهل تحقیق د دې زمانه څوک دی د دې زمانه تحقیق اهل په حدیثو کې څوک دی خدای امامان دي کنه د دې تقلید پکې دی نو بس تقلید وکا واذا لم تر الهلال فسلم او بیا بس دغه راوړي شعر راوړي چې تاسو پوګمې نه نو خلکو لیدل دي ته تسلیم شه لان الناس راوه بالابصار ځکه خلکو دا پس سره لیدل پس ترګو سره لیدل او تانه لیدل بیا فرمایي چې فإن مثل هذا الرد من الشافعي بالنسبه الى مالك غير مقبولين و د سرت کول کدا امام شافعي سم په امام مالک صاحب کړه نو بیا هم چې کوم دا مقبول نه و نو فكيف لغيره نو چې بیا نور سره راپورته کوي په امام مالک صاحب رات کوي سم بیا قبول شي نو خبره دا شوله چې د دې امامانو چې دی حدیث پاک ته کمزور ویلې نه ته ځان نه ویلې نو اول جواب دا شو چې دا حمسی دی دویم جواب دا شو چې دا کذب دی نو لہذا استاد مدعا په دې حدیث پاک باندې نشي ثابت لې او دویم جواب موږ دا کوو چې نبی له صلوات و سلام مبارک چې د دینه منع کړی دا چې تاسو په دې ورځ روزه منی سئ نو ځکه منی سئ روزه چې دې کې مشابهت د يهودو راځي مشابهت يهودو څنګه يهودو به د دې ورځې د پاره تعظیم کول او د دې د پاره اخترو یو تعظیم به د دې هفته د ورځې کول نو اوس کوم یو مسلمان په دې ورځ روزه ونی سي په دې نیت باندې چې د تعظیم کوي د دې ورځې او د تعظیم د وجه د دې ورځې نه دا روزه نيسي نو دا کې مشابهت راځي د يهوديانو سره نو ځکه چې نبی له صلوات و سلام مبارک منع وکړه ځکه بل حدیث کې راځي چې خالف اليهود د يهوديانو مخالفت وکړي نو دا دی دریم جواب شو چې یا د مشابهت توجه چې کوم د شی من راغلی دا که څوک کې مشابهت نه کوي نو بیا د دې خبري اجازه شته بیا د دې خبري اجازه شته چې مشابهت په وجه باندې دی دا درې جواب شو سلورم جواب یاد ده چې دا نه چې د دې راغلی دا نه تنزیهی ده نه د تحریم نه ده د سینه د چیرې مثال په تور باندې د روزه د هفته پر ورځ دا حرام دي بلکې خلاف یو لاري ده معنا ده ځکه مولا قاری په دغه سلورم جل او صفحه 490 کې فرمایي چې د جمعې د ورځې نه چې کوم روزه نه راغلی چې جمعې ورځ به روزه نه نیسي او د خالد ورځ نه چې کوم نه راغلی دا مبارک فرمایي چې والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور د جمهور علماء په نسبت باندې په دې دوه حدیثو کې نه راغلی دا نه د تنزيه د پاره ده نه د تحریم د پاره نه دا د نه د تحریم ثابتයි دا خبره غلطه ده چې دا نه د تحریم د پاره نه ده چې په دې ورځ روزه خامخا نه نیول کېږي دا حرام دي بلکې کم از کم دومره وشي چې دا خلاف اولادي یا ورته بل جواب دا کو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو په خپل هم په ورځ د هفته باندې روزه نیولې ده نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل په ورځ د هفته روزه نیولې ده نو دې ته یو سړی څنګه وایي چې یار مثال په تور باندې په دې روزه نیول ناروا دي په دې ورځ باندې ځکه مرقات کو کې مولا علی قاری رحمه الله په جلد سلورم او په صفحه 494 کې حدیث پاک راوړی د ام سلمہ رضی الله عنها دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هو يصوم يوم السبت ويوم الاحد اكثر ما يصوم الايام نبی رسول الله زیات روزه چې کوم نیوله به د هفته د روزه نیوله او لا نه مولا علی قاری سبم فرمایي چې زیات روزه چې نبی رسول الله نیوله نه هغه به د هفته پر ورځ نیوله نو واست نه څه جواب کړي نبی صلی الله علیه وسلم ورخه نیولې ده نو بیا منع څنګه کوي کدا نه د تحریم شي د حرام کار شي نبی نعوذ بالله نبی صلی الله علیه وسلم ورشه کوم حرام کار وکړو واجبه به ذکر کوي کنه نو چې واجبه ذکر کوي نو موږ ته دا وایو چې نبی صلی الله علیه وسلم خو خپل هم د دینه روزه کړی د هفته په ورځ باندې دا دی بل جواب شو او بل جواب ورته دا کول کسن چې دا کړی دی چې یاد دینه مثال په تور باندې یو ورځ مخکې روزه ونیول شي ایو دي ورسته ونیول شي نو بیا به کم باک نشته لکه دا چې په نور حدیثو کې ذکر شوی دی نو دا سوال تقریبا شپږ جواب او ومه خبره چې دا کړی د چیر کله مبیح او محرم جمع شي نو ترجیح به کم ده نو هغه محرم لره یعنی یو طرف ته مثال به تور نبی له سلام جهت ور کړل چې ویني سي ترجیح پکې وای راغلی دی بل طرف ته من راغلی دا نو منع له ترجیح وی نه بني سودا روزه دا جواب دا دی چې دلته کوم محرم او مبیح جمع شي رښتیا دغه خبره ده د فقه قاعده ده چې محرم او مبیح جمع شي ترجمه محرم لري خو لیکن دلته محرم او مبیح نه جمع شي دلته محرم نشته نه کې راغلی نه د تحریم نه نه د تنزیه ده نو کنه د تحریم وي نو بیا به مبیح محرم جمع شي نو ترجمه محرم لره خدای ته صرف مبیح پاتې شو محرم د دې په مقابله کې نشته ځکه نه د تنزیه د پاره ده عند الجمهور او بل اتمه خبره دا کو اتم نمبر جواب چې د څه خو د جمعې د ورځې د روزې نه هم منا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو د روزې په ورځ د جمعې په ورځ باندې کوم ده هغه روزه منی سي نو د جمعې په ورځ هم د روزې نه منا راغلی دا لکه مبارک فرمای د مرقات سلورم جلد او صفحه 479 لا يصوم احدكم يوم الجمعه
نو تاسو به روزه نه نیسئ په ورځ د جمعې باندې بیا د جمعې نه هم منع راغلی ده او بیا په نور روایتو کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ روزه نیولې ده لکه دغه مرقات ته دغه سلام جلد صفحه 478 ده 487 ده د مبارک فرمایي حدیث کې راځي چې وقال لما كان يفطر يوم الجمعه نبی رسول الله ډېر لږ کرتا چې کومون افطار ورځ په ورځ کول نور به زیات روزه نیولا نو بیا دا سوي او اخیرا نه هم خبره دا کو چې دا استدلال چې د حدیث کم ذکر کړي د اصلي مقصد د راځو اصلي مقصد د دې حدیث ذکر کول نه دا دی چې تاسو د هفتې په ورځ روزه نه من راغلی دا او سکل دا هغه چې د عاشورا د عرفه دا د هفتې په ورځ راځي نو لہذا که عرفه هم په دې ورځ راشي نو بیا به هم روزه نه نیسئ نو دا خبره غلطه ده ولی ځکه د حدیث راغی چې قال لا تصوموا يوم السبت الا في مفطر عليكم روزه منی سي د هفته پر ورځ مگر که تاسو کوم فرض شنو غني سي نو فی مفترض علیکم د لاندې مولا علی قاری صاحب کی چې د فی مفترض علیکم د لاندې فرضی روزه هم داخله ده نه فرضی روزه په دې ورځ نیوي شي منظور نظر چې چا منل ده اگر روزه هم داخله ده غم نیوي شي قضا چې کله راګرځي هغه هم د هفته پر ورځ غزول شي کفاری روزه کړه راګرځي هغه هم د هفته پر ورځ نیوي شي دغه رنګ ولې په معنا کې چې نور دي لکه کعرفه وعاشوراء لکه د عرفه روزه شولا او دغه رنګ چې کوم ده د عاشوري روزه شولا دا پکې هم نیول شي او تقرنګي وای کدا لس روزي د ذل حجې څوک نشي دا نه او دا هم په عبتی ورځ باندې کوم راځي نو بیا پکې هم چې کوم دی نیول شي او په دې کې کوم خبره نشته یا د حضرت داوود علیه السلام روزه چې څوک نشي چې ور بوزه کوي ای ور روزه کوي نو کدا ای ور روزه کول او دام د هفته پر ورځ دا بګم داخله ده نو فی مفترض علیکم د لاندې دا ټول روزي داخلي دي لکه غفر مای مولا لقریس ومفترض علی يتناول المكتوبه والمنذور وقضاء الفوائد وصوم الكفاره وفي معناه ما وافق السنه المؤكده كعرفه وعاشوراء او وافق وردا وزاد ابن ملك وعشر ذي الحجه او في خيار الصيام صيام داود فإن المنهي عنه شده الاهتمام معنا دا شول چې فی مفترض علیکم دلاندې د عرفه روزه داخل لري اجازه ورکو چې د هفته پر ورځ به اسی روزه نه نیسي خو کچرته د عرفه روزه پیراله نیوي شي کچرته غتا د داوود علیه السلام روزه نیول چې ورځ بوزا کول و د روزه کول په غیبه د هفته ورځ له عام روزه کول شي کله روزه د قضا دی راوړل هفته ورځ له عام روزه کول شي فرضي روزه باندې له عام په کول شي نظر روزه دی کول غم په نیول شي دغه رنګي چې کفاری روزه دی نیول غم په کول شي د عاشوري روزه هم په هفته پر ورځ له غم کول شي د اصلي مقصود چې کوم دی غداو چې د عرفه روزه د هفته پر ورځ رااله د هفته ورځ روزه نه راغلي من راغلي د عرفه روزه به هم تاسو نه نیسئ نو هغه ولمنګ دړې وړې کړ د خدای په توفیق باندې چې مولا علی قاری ویاله چې دا فی مفترض علیکم د ته شامل ده هغه فرضی روزه ته هم یعنی فرضی روزه هم د هفته پر ورځ نیوي شي دغه رنګ قضیه روزه په دې ورځ نیوي شي دغه رنګ کفاره په دې ورځ ادا کېم نیوي شي نظر دې منل غم د هفته پر ورځ نیوي شي یوم عرفه د عرفه روزه هم د هفته پر ورځ رااله دا فهم نیول شي او دغه د دې مقصد هغه الله تبارک وتعالى په توفیق باندې چې کم د دړې وړې شو وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين